او دو قسمه حدیث راغلی د صحاح ستو حدیث ته دو قسمه امام مسلم امام ابن ماجه په دواړو کې مختلفو الفاظو باندې شته. یو حدیث دا سره حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای یو حدیث دا سره حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کوم یو انسان زما په پاک وطن مدینه منوره کې او زما په مسجد کې په مسجد نبوي کې یو منز او ک یو منز ادا ک یو حدیث دا سره حضور علیہ السلام مبارک فرمای د یو منز د الله پنیز باندې د زرو منزونو نه بهتر دی من 1000 صلاه یو کې راغلی په ابن ماجه کې راغلی 50,000 حضور مبارک فرمای په دویم روایت کې او په دې دواړو احادیثو کې جوړ داري په دې کې څه تطبیق پکې داري جوړ پکې داري چې په ابتدا کې حکم د زرو منزونو رستو بیا حضور علیہ السلام او فرمایل فضیلت یا د الله د طرفنا نورم نازل شو چې فضیلت یا نور زیات شو چې فضیلت یا نور نازل شو حضور علیہ السلام او فرمایل ابن ماجه حدیث دی چې زر منزونه نه چې کوم یو انسان پاک وطن مدینه منوره کې او په مسجد نبوي شریف کې یو منز وکړه دا یو منز د الله په نيز باندې د 50 زرو د منزونو په ثواب کې برابر دی 50,000 منزونو په ثواب کې برابر دی لکه په نور ازمکا او په نور وطن کې او په بل وطن کې چې انسان 50,000 منزونه وکاو قبول شوی منزونه او پاغي باندې څومره ثوابي حضور مبارک فرمایي ک یو منز دا په مدینه منوره او په مسجد نبوي شریف کې وکا او دا منز د الله په نس باندې قبول شو د دغه منز ثواب د عام منزونو 50 زرو منزونو مقابله په دې کې الله پیدا کړی